او بیا د دوانو جهانو سردار ارشاد فرمایي چې کومه بیبي د خپل خاوند په بد اخلاقۍ باندې صبر کوي، یعنی خاوند دې بد اخلاقه دی او بیبي د خپل خاوند په بد اخلاقۍ باندې صبر کوي، الله تبارک وتعالی په دې بیبي ته په دې صبر باندې د خپل خاوند د بد اخلاقۍ دومره اجر او ثواب ورکوي، څومره اجر او ثواب چې الله تبارک وتعالی د فرعون بیبي حضرت آسی ته ورکړو د فرعون په تکالیفو باندې. د فرعون بیبي حضرت آسیه په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، فرعون ته پته ولګېدله، فرعون به د خلیفه په تکلیف ورکول چې په موسی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو نه اعراض وکړه، د الله وحدانیت پرېږده، حتی تر دې پورې چې فرعون به د خپلې ښځې په لاسونو او په خپو کې میخونه ټک وهل، دیوال پورې به چې کوم دی ځوړنده کړله، میخونه به یې ورله په لاسونو او په خپو باندې وټکول او بیا به یې ورته چې کوم دی سزا ورکوله چې رب هم نشي وهلی. د فرعون بیبي حضرت آسیه به د خپل خاوند د الله د دشمن د فرعون په دې تکالیفو باندې صبر کولو، څومره اجر او ثواب چې الله حضرت آسیه ته په خپل صبر باندې ورکړی دی، دومره اجر او ثواب به د دوانو جهانو سردار فرمایي الله هغه بیبي ته ورکوي کومه بیبي چې د خپل خاوند په بد اخلاقیو باندې صبر کوي. ګرامی قدر حضرات، شریعت مطهره مونږ ته د دې خبرې تعلیم راکړی دی، شریعت مطهره مونږ ته د بد اخلاقۍ تعلیم نه دی راکړی، شریعت مطهره مونږ ته د بد کردارۍ تعلیم نه دی راکړی، شریعت مطهره خو مونږ ته حکم کړی دی چې اخلاق سره پیش راځئ د هر چا سره، او بالخصوص خپل کور کې د خپل اهل او عیال سره ملنسارۍ سره پیش راځئ، خوشطبۍ سره پیش راځئ، خوش مزاجۍ سره پیش راځئ، خند پیشانۍ سره د خلکو سره ملاویږئ، او بالخصوص د خپل کور والاو سره. الله دې معافي وکړي نن چې زما او ستا کوم مزاج جوړ شوی دی او ما او تا نرتوب کم شي ته وایو شریعت مطهره دې ته بې غیرتوب وایي. ما او تا خدا وایو که نه چې بار دې زه با اخلاقه یم، با کرداره یم، ملنسار دیم، خوشطبع دیما، خوش خلق دیم، خو چې کور ته دننه شمه نو تندې به رااچومه ځکه چې دا زما نرتوب دی، او که خنده پیشانۍ سره کور ته داخلېږمه، خوش اخلاقۍ سره پیش راځمه، نو دې سره چې کوم دی زه بد ښکارمه، دې سره زه بې غیرته ښکارمه، دې سره چې کوم دی د ښځې دله ښکارمه. انا لله و انا الیه راجعون. تف او ستا په عقل باندې شه. شریعت مطهره چې کوم کار ته ښه وایي ته هغې ته بد وایي، شریعت مطهره چې کوم کار ته احسن وایي ته هغې ته اقبح وایي، ته هغې ته بد وایي، قبیح وایي. دا پښتو ځان سره په جیب کې سنباله کا، دا پښتو او دا غیرت قریبه ده چې تا د ایمان د دایرې او د اسلام د دایرې نه بار ته وباسي. دا غیرت نه دی چې ته بار با اخلاقه یو کور ته دننه شي په ښځه باندې بدماشي کې او ځان نر نر کې. دا بې غیرتي ده، دا دوسي ده، دا مردانګي نه ده، بلکې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هغه شخصیت ته چې د هغې په طبیعت کې درستی، د هغې په طبیعت کې سختی وه. هغوی فرمائی چې بهترین خاون، بهترین سړی هغه دی چې کله خپل کور ته دننه شي نو د خپل اهل سره، د خپل کور والاو سره د ماشومانو په شانتې پیش راځي. دا بهترین سړی دی، دا بهترین ځوان دی، دا بهترین مرد دی
او کله چې ددنه د اهل د شي مطالبه وکړي نو دغه وخت کې دې ځان خپل چې کوم دی ځوان ثابت کړي، دغه وخت کې دې خپل ځان چې کوم دی مرد ثابت کړي، دغه وخت کې چې کوم دی د خپل ځان نه سړی جوړ کړي، دا چې کوم دی بهترین سړی دی. چې کله کور ته دننه شي ځان د ماشومانو په شان دی حسابوه، د ماشومانو په شان دی لوبې کوه خپل کور والا سره. او کله چې درنه د شي مطالبه وکړي چې هغه راوړه نو دغه وخت کې بیا ځان نر کړه، دې ته چې کوم دی سړیتوب ویلی کېږي، دې ته چې کوم دی نرتوب ویلی کېږي، او دې ته چې کوم دی خیرت ویلی کېږي، او دې ته چې کوم دی انسانیت ویلی کېږي. شریعت مطهره مونږ ته د اخلاق کریمانه تعلیم را کړی دی. شریعت مطهره مونږ ته د خوش خلقۍ تعلیم را کړی دی. شریعت مطهره مونږ ته د با اخلاقۍ تعلیم را کړی دی. شریعت مطهره مونږ ته د ملنسارۍ تعلیم را کړی دی. شریعت مطهره د خوش طبعۍ تعلیم را کړی دی. شریعت مطهره مونږ ته بالکل د دې خبرې اجازت نه دی را کړی چې مونږ دې د بار خلکو سره یا د خپل اهل سره په بد اخلاقۍ سره پیش راشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ. یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سره یو ځل په خبرو کې تیزی راغله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا په مابین کې څه گفتگو وشوله او په دې گفتګو کې تیزی وشوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایله عائشہ ما او تابا په دې خبرو کې درېمګړی ستا پلار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوغواړو او هغه په فیصله وکړي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ډېره ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوغوښتو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف راوړو. او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې کېناستو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایله عائشہ اول څه خبره کې او کاول څه خبره وکم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کې فرمایل چې اول څه خبره وکړه خو رښتیا به وایې. په دې خبرې سره ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ډېره غوسه راغله او څپېړه را پرېښودله. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها په خوله باندې ووهله. د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها د خولې نه وینې روانې شوې او بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاسېدلو مخکې ورتلو نور یې وهله. رسول الله مبارک ورته فرمایل ابو بکر مونږ ته د دې کار دپاره نه وې راغوښتې ابو بکر او نه مونږ تا ته چې کوم دی د دې کار ویلي چې ته داسې کار وکړه. الله 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 وګورئ جي خاوند هغه شخصیت دی د کوم شخصیت په مخ کې الله دا ټول کائنات پیدا کړی دی. د دوانو جهانو سردار دی جناب محمد رسول الله دی. بیبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم د خپل بیبي سره په ښې طریقې سره پیش راځي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها له گزار ورکو لیکن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دام توخه نه کړله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمایل چې ابو بکر مونږ ته د دې دپاره نه وی راغوښتی. الله الله
پیغمبری اخلاق ویلے کیږي، دې ته چې کوم دی پیغمبری تعلیمات ویلے کیږي، دې ته چې کوم دی پیغمبری کردار ویلے کیږي، دې ته چې کوم دی ملنساری ویلے کیږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام زندگی، د رسول الله مبارک تمام گفتار اور رفتار، د رسول الله مبارک تمام افعال، د رسول الله مبارک ټول حیات دا الله تبارک و تعالی زمونږ لپاره نمونه را لېږلې وه. مونږ هم پکار دادا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتار رفتار، د رسول الله مبارک افعال اور اقوال، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ناسته ولاړه خپله کو قسم په خدای کامیابي هم په دې کې ده. نن سبا خو مونږ وایو که نه، الله دې معافي وکړي، چې هلکه ښځې ته به چې کوم دی لاندې خبره نه کې، چې کور ته دننه شي بس تندی را اچوه، او دې ته غیرت ویلی کېږي. چې هغه یو خبره کوي ته ورته لس خبرې کوه، ګورې چې لاجوابه نه شي، دې ته چې کوم دی جوان مردي ویلی کېږي. انا لله و انا الیه راجعون. شریعت مطهره چې کوم کار ته بد وایي ته هغې ته ښه وایي، او بیا چې کوم دی خپل ځان غیرتي حسابې ته د جهان بې غیرته یې، چې د شریعت مطهره په تعلیماتو باندې هدایاتو باندې عمل نه کوي. دا غیرت نه دی، دا غیرت ستا دپاره چې کوم دی بې غیرتي ده. غیرتي هغه دی چې مسلمان دی، ایمان یې راوړی دی، او د شریعت مطهره په احکاماتو تعلیماتو باندې عمل کوي، دغه غیرتي دی. اصل غیرت د شیطان سره پکار دی، اصل غیرت د خپل نفس سره پکار دی. پهلوان هغه دی چې د شیطان سره مقابله راغه او شیطان یې راوپرځولو، د خپل نفس سره مقابله راغه او خپل نفس چې کوم دی راوپرځولو. اصل پهلوان دغه دی. پهلوان دغه نه دی چې په مقابله کې بل سړی راواچوي، مقابله کې چې کوم دی بل سړی راوغورځوي او دې میدان وګټي او ځان ته پهلوان وایي. نه، پهلوان هغه دی د دواړو جهانو سردار ارشاد فرمایي چې په وخت د غوسه کې په خپله غوسه باندې کنټرول وکړي، دا پهلوان دی. خپل نفس باندې خپه کېږي، خپل ځان باندې خپه کېږي، او د الله تبارک و تعالی رضا ملحوظ نظر وساتي. دغه کې کوم دی پهلوان دی. شریعت مطهره مونږ ته د خپلو بیبیانو سره په دې طریقې سره د پیش راتللو تعلیم مونږ ته راکړی دی. د رسول الله مبارک زندگی مطالعه کوي، د رسول الله مبارک حیات مطالعه کوي، د رسول الله مبارک سیرت مطالعه کوي. وګورئ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو سره څنګه پیش راغلی. یو روایت کې راځي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك. عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ما ته وویل او فرمایل چې عائشة کله چې ته خوشاله بیا ما ته پته لګي، او کله چې ته زمانه خفای بیا ما ته پته لګي چې ته زمانه خفای. وای ما عرض کو چې د دوانو جهانو سردارا هغه څنګه؟ وای رسول الله مبارک ما ته فرمایله عائشة کله چې ته زمانه خوشاله نو کله چې ته په دغه وخت قسم خورې نو ته دا وایې لا بلا و رب محمد. دغه وخت چې کوم دې زمانه اخلي بلا و رب محمد، دا چې نه ده زمانه قسم به پر رب محمد رسول الله باندې. او کله چې زمانه خپای نو بیا دغه وخت کې زمانه ناخلي، دغه وخت کې بیا دا وایي لا ورب ابراهیم، دا چې نه ده زمانه قسم به پر رب ابراهیم علیه السلام باندې. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تعرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تاسو رشیاو فرمائل، لیکن دغه وخت کې صرف او صرف نوبدا روح ورکړي هغه نه هم زیات دي تاسو سره. الله اکبر الله اکبر.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بیبیانو سره په داسې طریقې سره پیش راغلو د رسول الله مبارک زندگی وګورئ د رسول الله مبارک اخلاق وګورئ د رسول الله مبارک سیرت وګورئ که موږ ځان ته مسلمانان وایو مؤمنان وایو نو بیا په خپل زندګۍ کې د رسول الله مبارک دغه طریقه راولو او دا به چې کوم دی غیرت ګڼو او کنه صرف او صرف برایان مسلمانان ځان ته وایو برایان مؤمنان ځان ته وایو او حقیقت کې د شریعت مطهره د اسلام او د دین د هدایت نه روګرداني کوونکي نو بیا چې کوم دی معامله ډېره ګرانه ده دي دا صرف او صرف په نوم مسلماني ده مسلمان هغه دی مسلمان ته مسلمان ویل کېږي په دې وجه باندې مسلمان دا د اسلام نه دی او د اسلام معنی ده الانقیاد بلدان تابع کول مسلمان هغه دی چې د شریعت مطهره د دین اسلام هر حکم هر تعلیم د کوم دی سر ډیګای او په هغه باندې به عمل کوي علی چې کوم دی مسلمان دی دې روایت سره دی خیال وکړئ بعض خلک داسې روایات سره بیا د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پشان کې گستاخی کوي او دا وایي نعوذ بالله چې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زبان دراز وا نعوذ بالله نجیب نا دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه محبت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه خوش خلقی وا او چونکه میا بیبي دي خزه او خاوند دي دا د هغې د خپل کور معامله او د ښځې او د خاوند خپل مابین کې چې کوم دی بې تکلفي وي نو ځکه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داسې وفرمایل ورنه حقیقت کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم توحید او ګستاخي مقصود نه وه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته الله دې وی مقام ورکړی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته الله دې لوی رتبه ورکړی دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته الله دې لوی شان ورکړی دی الله 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 یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو خپل نور بیبیانو ته چې تاسو ما د عائشہ صدیقہ مبارکه په تکلیف کې کوي ما ته د عائشې په باره کې تکلیف مرا کوي عائشه زما هغه بیبي ده د چا د بستر نه علاوه چې د بلې بیبي په بستر باندې په ما باندې وحي نه ده راغلی ما باندې د عائشه صدیقه په بستر باندې وحي راغلی ده او په تاسو نورو بیبیانو کې د چا په بستر باندې هم په ما باندې وحي نه ده نازل شوی دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مقام په نور بیبیانو باندې ښکارا او واضح او فرمایلو لیکن ورسره د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مقام او مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول مسلمانانو باندې او ټول بیبیانو باندې ټول زنانو باندې کوم دی هم واضح او فرمایلو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دې لوی شان راځي چې مقام والا بیبي ده لہذا په داسې روایاتو سره عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ په شان کې ګستاخی کوي دا د هغې جهالت دی دا د هغې ګمراهي ده دا د هغې ضلالت دی دا د هغې چې کوم دی بې راهروي ده داسې نه ده پکار ګرامی قدر حضرات عرض دا ټول غواړم چې د ښځې په خپل خاوند باندې بې شماره حقوق دي او د دغې حقوقونه یو حق په خاوند باندې د ښځې دام دی چې کله د ښځې د طرف نه خاوند ته څه تکلیف میلاو شي نو خاوند به په هغې باندې صبر کوي او صرف صبر به نه کوي بلکې د دې نه وروسته به چې کوم دی د خپلې بیبي سره دللګي هم کوي خوشطبي هم کوي او لږ ډېر په کور کې به ورسره خدمت کې هم چې کوم دی حصه اخلي ځکه چې په دې شیزونو سره ښځه ډېرې زیاتې خوشحالېږي دې دپاره
چې ستا دا بیبي دا محسوسه نه کیه چې یاره دې زما نه خفه دی ما چې دا کومه خبره وکړه یا ما دا کوم کار وکړو د په زړه باندې چې کوم دی اخیستی دی دا کار یا د په زړه باندې دا خبره اخیستې ده او دې زما نه خفه دی نه جنانه انسان دی ناقص العقل ده بس د عفو او د درګذر معامله ورسره وکړه او بیا د دې نه وروسته صرف او صرف صبر نه بلکې د دې نه وروسته چې کوم دی هغې سره د هغې د کور په کار کې لاس هم واړوه دې باندې الله تبارک وتعالی ډېر زیات خوشحالېږي حدیث کې راځي آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا مسلمانانو کې د ټولو نه زیات د ایمان په اعتبار سره کامل او اکمل انسان هغه دی چې د چا اخلاق ښایسته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې حدیث کې د ښو اخلاقو تعلیم راکوي چې تاسو د خلکو سره په ښو اخلاقو سره پیش راځئ ملنسارۍ سره پیش راځئ خوشطبعۍ سره پیش راځئ ښو اخلاقو سره پیش راځئ ښه کردار سره پیش راځئ او د بد اخلاقۍ نه ځان وساتئ ځکه که تاسو مؤمنان یې د کامل ایمان علامه دا ده چې دی به با اخلاقه وي دی به با کرداره وي نو ښو اخلاق دا د ایمان علامه ده ښه اخلاق دا د کامل ایمان علامه ده او ما عرض کو تاسو ته چې د دوانو جهانو سردار ارشاد فرمایي او روایت کې راځي خیرکم خیرکم لاهله تاسو کې بهتر هغه دی چې د خپل کور والا سره د خپل اهل سره بهتر دی نو خو اخلاق یوازې د کور نه بار خلکو سره اختیارول نه دي پکار بلکې دا ښه اخلاق دا په کور کې دننه د خپل اهل او عیال سره هم اختیارول پکار دي بلکې د کور د اهل او عیال ستا سره چونکې زیاته زندګي ده ستا لپاره چونکې هغې د خپل هر څه قرباني ورکړې ده تا له پکار دا ده چې ته د ټولو نه زیات ښه اخلاق په خپل کور کې د خپل اهل سره اختیار کړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باوجود د دې نه چې ډېر سخت مزاج والا و درشتي طبیعت والا و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې سړي له پکار دي چې په خپل کور کې د څو باندې ازما باندې وي یعنی څنګه چې معصومان په کور کې خوشطبعي کوي لوبې کوي کھیل کود کوي سړي له پکار دادا چې دې هم په کور کې په دغه شان دي د خپل اهل سره پیش راځي او کله چې د اهل د دنه د کار یا د شي مطالبه وکړي نو بیا دې خپل جوان مردي او خپل ځواني او خپل سړیتوب چې کوم دی په دغه وخت کې بیا ښکاره کوي چې کله تینا اهل د شي مطالبه وکړي بیا دغه وخت کې کوم دی خپل سړیتوب ښکاره کړه پاتېږه او دا کار چې کوم دی فورس وکړه دا کوم شی چې غوښتی دی محنت وکړه کوشش وکړه خواري وکړه او کور کې چې د کوم شي ضرورت دی دغه شی راوړه دې کې چې کوم دی خپل ځواني او خپل جوان مردي او خپل سړیتوب چې کوم دی ښکاره کړه الله 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 حضرت لقمان حکیم سے رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ عقل مند هغه سره دی چې په خپل کور کې د خپل اهل سره د بچو په شان دي اوسېږي او کله چې بیا د قوم منځ ته دی لاړ شي نو هغه چې کې دی خپل مردانګي ښکاره کړي خپل سړیتوب بیا د قوم په منځ کې ښکاره کړي دغه عقل مند سره دی گرامی قدر حضرات په خاوند باندې د ښځې بې شماره حقوق دي او د دغه حقوقونه یو حق په خاوند باندې د بیبي دا هم دی چې خاوند به د خپلې بیبي په دلجوۍ کې د خپلې بیبي سره نرمۍ کې
او د خپلې بیبي سره په کیل کود کې د خپلې بیبي سره په خندا او پړقا کې د حد نه تجاوز هم نه کوي. دا هم چې کوم دی په دې خاوند باندې د دې ښځې حق دی. یعنې داسې به نه کوي چې خپل وقار، خپل مردانګي او خپل عزت چې کوم دی خاورو کې میلاو کړي. نه، درمیانه حالت کې به اوسېږي. دلجوی، نرمۍ، هنسي مذاق، کیل کود کې به چې کوم دی تجاوز نه کوي. او د خپلې ښځې خبرې به دې حده پورې مني کوم حده پورې چې شریعت مطهره دته اجازت ورکړی دی. او د شریعت مطهره اجازت چې نه وي ښځه چې د هرې خبرې مطالبه وکړي، خاوند باندې د ښځې یو حق دا دی چې دا خاوند به د دې ښځې دغه مطالبه نه مني. دا هم یو حق دی د ښځې په خپل خاوند باندې. خاوند به خپل رعب، خپله دبدبه، خپل وقار او خپل عزت چې کوم دی هم برقرار ساتي. یعنی په نرمۍ کې او سختۍ کې به درمیانه د میانځو علی لاره اختیار فرمایي. نه به چې کوم دی بې حده نرمي او نه بې حده چې کوم دی غصه، بلکې د دې په درمیان کې به اوسېږي. او دا د دې ښځې په خپل خاوند باندې حق دی. که چېرته ښځه یو غلط کار کوي او خاوند یې وګوري، د شریعت مطهره د حکم نافرماني کوي، خلاف ورزي کوي، خاوند یې وګوري، خاوند نه پکار دا ده چې په سختۍ سره د خپل بیبي د دغه غلط کار نه چې شریعت مطهره یې بد ګڼي، شریعت مطهره ورته ناخوښه ویلی دی، شریعت مطهره ورته ناجایزه ویلی دی، خاوند نه پکار ده چې د خپل بیبي د دغه کار نه منع کړي. او خاوند به په دغه غلطو کارونو کې د خپل بیبي سره چې کوم دی ملګرتیا نه کوي. کله چې هم خاوند د خپل بیبي یو خلاف شریعت کار وګوري، نو دی به خپل بیبي د دغه غلط کار نه، خلاف شریعت کار نه منع کوي او د خپل خفګان مظاهره به کوي. ځکه یو روایت کې راځي، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم یو خاوند د خپل بیبي د ناجایزه خواهشاتو اتباع کوي، پیروي کوي، الله تبارک و تعالی به دا خاوند جهنم ته پړ کوي. نو ښځه به خوشحاله ساتي، لیکن لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. مخلوق چاہتا نہیں دا اللہ کا نافرمانے کے خود خوشحال ہو جاتا، لیکن دا شریعتی مطہرہ احکامات کماتائی، دا شریعتی مطہرہ تعلیمات کماتائی، بیا فدا سے کارون کی بدخبلی بھی دل جوئی نکے هغه به خوشاله نه ساتي. داسې کارونه کې به چې کوم دی بیا د الله تبارک و تعالی رضا ته ګوري او هغه به چې کوم دی د دې غلط کار نه منع کوي او دا هم چې کوم دی پتا باندې د خپلې بیبي حق دی چې ته هغه د دې غلط کار نه منع کوي. الله تبارک و تعالی خاوند ته په ښځه باندې فوقیت ورکړی دی. الله تبارک و تعالی خاوند ته په ښځه باندې یو مقام یو مرتبه ورکړې ده. قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمایي الرجال قوامون علی النساء. سړي دا حاکمان دي په ښځو باندې، سړي سرداران دي په خپلو ښځو باندې. نو تا ته الله تبارک و تعالی دا مقام درکړی دی چې ته د خپلې بیبي سردار جوړ کړې، ته د خپلې بیبي حاکم جوړ کړې او ته د خپلې بیبي د غلطو خواهشاتو پیروي کې، د خپلې بیبي د غلطو مطالبو د ناجایزه مطالبو اتباع کې او هغه په هر حالت کې خوشاله ساتي، د الله تبارک و تعالی رضا او ناراضګۍ ته نه ګوري. نو دې مطلب خدا شو چې الله تبارک و تعالی ته د دې مالک جوړ کړی وي او تا په خپل اختیار سره چې کوم دی د خپله ښځه د خپل ځان دپاره په خپله مالک جوړه کړې. الله ته مالک جوړ کړی وي، الله تا ته حاکمیت درکړی په دې باندې، الله ته سردار جوړ کړی وي او ته دومره بې غیرته شولې چې تا په ځای د دې چې الله تا ته حاکمیت درکړی دی، تا خپله ښځه په خپل ځان باندې حاکمه جوړه کړې ده.
دا خپل